بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. د ډیرو نعمتونو د شکر گزارۍ نه بعد الحمدلله ثم الحمدلله الله کریم لوی احسان فرمایلو او څنګه چې موږ ته خپل مشرانو یو طریقه پاتې ده دا غي دعاګانې دي او د رحمت او د شفقت لاس زموږ په سر باندې دي د قشانتي زموږ د ډیرو کشرانو دا تمنا وا ارزو یې وا او وقتن فوقتن باغی یاد دهانیم کوله یادګرنه به کول او تپوسونه به کول یرجی ستاسو بیان به کم ځای ملوشي او تقریر به کم ځای ملوشي او پلان کې ځای کې او پلان کې جلسه کې پروګرام کې دستربندۍ کې چې تاسو کم بیان کړی دي ناغه کم ځای نه مونږ تر لاسه کو والله چرته ضرورت هم نو محسوس کړي او نه چرته مونږ چې کم دینو دومره دا لازمي ګڼل بس د الله د رضا یو کار وی هغه په هغه وخت باندې وشي چرته ذهن کې سوچ کې دا خیال نور راغلی خو د ډیرو مخلصو ملګرو د ډیر گزارش نه او د ډیر یاد دهانه نه بعد زړه کې مې دا خیال او اراده رااله چې رجی یو چینل به جوړ کو نو د کشرانو ته یا د خپل متعلقین ته دوست احباب ته متوسلین ته معتقدین ته مقتدین ته دا مشکلات او پریشانی نه وي او کله چې هم یو نوې بیان راځي یا چرته هم تقریر کیږي ان شاء الله العزیز په دغه سلسله کې به ان شاء الله العزیز دوی ته ملاویږي په دغه چینل باندې او د دینه علاوه زموږ بل چینل نشته دی د مولانا سید سلیم الله په نوم باندې زما خپل چینل دی او الحمدلله په دغه باندې به دا ټول بیانونه دستیاب وي کل خبره اصلاحي بیانونه ترغیبي بیانونه دعوتي پروګرامونه دا ټول به الحمدلله په دغه چینل باندې تاسو ته ملاويږي زما به ټول ملګرو ته دا درخواست وي چې د اخلاص او د رضا په نیت باندې به ان شاء الله هر بیان اوره ګوره با او حوصله به هم مونږ لرا کوي او خپل جسمره متعلقین دي ځکه دې زمانہ کې چې څومره تاسو به ګوره دا کشر کل دی یا کشران دي موبایل ټولو سره شته دي ولې د موبایل استعمال غلط دی وګوره ټولو هډفون لګولي وي او په دې باندې یره جی زبر تاسو ته سوې ما غانې بجانې د الله پاک د ناراستیا کارونه نو دا موبایل به په ورځ د قیامت به تور اعمال نامه زمونږه په اعمال نامه کې شاملېږي دا یو حصہ ده زمونږ د اعمال نامې یو باب دی یو چپټر دی دا به دوه مچ یو فصل دی او دا ډېر لوی په مونږ باندې درون راځي وجه دا غي دا ده چې په دې باندې کم الته غلطي کیږي یقین مې نه دی کدا شانته انسان د چا په مخ کیو کی یا د چا په وړاندې کی نو دا موبایل به مونږ په نیک استعمال کې راولو او دا غي اسانه طریقه دا ده چې په دې موبایل باندې مونږ د علماء کرامو بیانات اورو خشته اصلاحي خبره او دا غي په ذریعه سره مونږ د نیت کړی وي چې مونږ به ان شاء الله العزیز دا خپل خبره وریده مزیدار مثلا وریده نو دا به مونږ په خپل عمل کې راولو نو زما ټول ځوانانو ته خواسته زما هغه ملګرو ته خواسته چې هغه موبایل استعمالي چې هغه د علماء کرامو چې دا سمره ځای په ځای بیانات کیږي باقاعدګي سره چې هغه خپل باندې اوري په کور کې اوري خپل کشرانو ته مشران چې زمونږ غي نظر یې کمزوري شوی دی او هغه د قران مجید ټکی نه ویني او د قران سره محبت ته نو نور سني نو دا بیانونه هغه ته اورول شي ان شاء الله العزیز روزانه ني نو په دوه مدرې باندې با نوې بیان تاسو ته په دې چینل باندې ملاويږي الله کریم نه سوال دی الله رب الجلال مونږه د خپل رضا د پاره او د آخرت کې د سعادت په تور باندې الله کریم مونږ په دې چینل کې د هلو زلو چې څومره مونږ کو الله دې دا غیر له توفیق راکړي او الله پاک دې د دې چینل کې د خپل رضا اعمال او کارونه دې الله پاک مونږ واغستل کی او الله دې کی چې هر یو بیان دا د خپل رضا سبب وګرځي او پروردگار دې د دې بیانونو نه د ټول جهان ته د نوجوانانو ته او زمونږ دې څومره چرونه بایګان دي متعلقین متوسلین دي الله پاک دې ته د دنیا او د آخرت فائدہ او رسول کی امين ثم امين اللهم امين